سهل ابن سعد الساعدي دا یو صحابي دی. هغه مبارک فرمای چې موږ حضور مبارک سره ناستو د جنت صفاتونه او د هغې تذکره روانه وه چې یو حضور مبارکي یو صحابي یو د جنت تذکره جنت داسته او جنت داسې دی صفاتونه روانو. دا خبره واورئ بس بیا خبرې زه ختمو دا اخرنۍ خبره ورته کوم. سهل ابن سعد فرمائی وچ حضور مبارک لگیا او جنت داسې دی او جنت داسې دی او جنت داسې دی او په اخر کې څه فرمایي چې بد صبر توایما څه صفاتونه به ارته بیانوما خلولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حضور مبارک ورته اخر ختم کړه چې څه صفاتونه به ارته بیانوم خو اے صحابو داسې نعمتونه دي پکې داسې نعمتونه چې ولا عین رأت چې سترګو چرته نه لیدلی ولا اذن سمعت غوږو چرته نه دي اوریدلی ویشي. تاسو به ډېر صفاتونه اوریدلی داسې کور او داسې چمند او داسې خوراک او خو چې جنت کوم نعمتونه یې غوږو نه دي اوریدلی سترګو نه دي لیدلی او بیا ورته فرمایي ولا خطر على قلب بشر. غوږونه او سترګې خو پرېږده جنت دومره ښایسته دی او دومره ښایسته نعمتونه یې نه دي چې د انسان په زړه کې او په ذهن کې خوا خاطر کې هغه نعمتونه چرته نه دي تیر چې کوم نعمتونه الله جل جلاله په جنت کې پیدا کړي ورته فرمایي. خلک وایي نه چې ما اوس تا په سوچ کې نه ما اوس ولا خطر على قلب بشر د سړي او د بشر په ذهن او په زړه کې نه دي تیر دومره ښایسته دي دومره ښایسته دي. نو بس دا خو صحابو کې بیا شوق راغی چې خدای پاک دا دومره ښایسته ځای. یو صحابي ورته فرمایي قربان دام راته ووایه چې دا دومره ښایسته ځای دا به چا دپاره یي. حضور مبارک ورته آیات تلاوت کړ. آیات واورئ په دغو آیات کې څه شی دی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تا ووایي چې دا به چا دپاره یي دا به هغه خلکو دپاره یي چې شپې خپله بستره پرېږدي او دسو که راشي خدای ته بندګي وکړه. رسول الله فرمایي دا به هغې خلکو دپاره یي. نو بندګۍ څومره لویه ثمره ده. دا کوم خلک چې شپې اوچتګي او اړخونه یا د بسترې ګرمې په یخنۍ کې د ګرمې او په ګرمۍ کې د یخې بسترې نه هغه اړخونه راوچتول ګران کار دی او ته راوچت شي او ته اودس وکړې او ته رب ته ودرېږې او څه شروع کړې بندګي په صحیح طریقه. رسول الله مې فرمایي چې دا اوس مې ورته ونه وي چې داسې نعمتونه یي چې سترګو نه یې لیدلي غوږو نه یې اورېدلي د چا په خوا خاطر کې نه دي تیر. دغه نعمتونه به دغې بنده دپاره یي چې څوک بندګي کا خدای پاک دا بس ځان له دوکه مور کوي. اخر کې ورته خلاصه بیانوم بس داسې ځان ته مسلمانان او مؤمنان مې غټې غټې خبرې وړه خوله او غټې خبرې خلک یې دا خو خوندم نه که په دې باندې بس که مسلماني کړئ سمه مسلماني وکړئ سمه بندگی وکړئ چې څه ته د رب بندگی چې رب در باندې د اسمان د برکت دروازې م را کولاو کا او د ځمکې د برکت دروازې م در باندې را کولاو کا او بیا په دنیا کې چې کومه مسله ده چې ام درته ملاو شي او په قبر او په حشر او په جنت کې چې کومه مسله ده چې ام درته ملاو شي. نو دی خبرې څه وکړئ کوشش وکړئ په داسې مینځ کې ځان ماخ کوئ یو طرف ته شئ او هغه طرف الحمدلله زموږ تاسو معلوم دی چې هغه د ایمان او د اسلام طرف دی. موږ الحمدلله د هغې په طرف باندې یو هغې کې شئ او ښه مضبوط شئ او ښه په صحیح طریقه باندې د الله تعالی په معاملاتو کې په عباداتو کې په بندګۍ کې په اخلاقو کې په سیاست کې په عدالت کې په هر یو شي کې د الله تعالی بندګي چې دې کې د الله تعالی بندګي څنګه کېږي هغه سې بندګي پکې وکړئ. که رب تعالی مال درنکه تالی رزق درنکه تالی صحت او عافیت درنکه تالی برکت درنکه بیا راته ووایه چې ما رب بندګي سمه وکړه او ما ته دا شیان میلاو نه شو. داسې به انشاءالله نه دغه ټول شیان به ورته میلاویږي. رب لا یزال د مونږ له د خپلې بندګۍ توفیق راکا. رب د مونږ چې د رب څنګه بندګي ده خدای پاکه د هغسې د بندګۍ توفیق ماله راکړي. الٰه العالمین مونږ تاسو ټولو په حال باندې رحم او کرم وکړي.